په اسلام آباد کې مختلف ګروپونو کې د افغانستان په حواله سره یو خبر چلیده د سحر نه چیرې لومبي خبر چې راغی چې په افغانستان کې یو سیاسي بغاوت شوی دی او مولا هیبت الله صاحب چې کوم دی هغه لیونی ډیکلیئر کړی دی او کوم چې حقانی صاحب دی سراج الدین حقانی هغه نوی امیر ټاکلی شوی دی. خیر بیا خو وروسته پته ولګېده چې دا خبره چې دا دروغ ده او دا صرف افواګانې دي او ځای په ځای باندې خو دا یو خبره ده چې کله وي خبره کېږي چېرې لوګي خېږي نو مطلب دا دی چې چېرته اور بلیږي نو چې اور بلیږي نو بیا لوګي هم دغه ځای نه خېږي. اوس دا خبرې ګورو چېرې په دې کې دغه راځي زیاتوالی راځي او د هغې وجه دا ده چې د افغانستان نه دا وخت کې چې کوم دننه حالات دي هغوی سره چې ما څو کسانو سره خبرې وکړې نو ښکاري داسې چېرې لکه ټینشن ډېر زیات دی او د هغې بنیادي وجه ده چې دې وخت کې ویل کېږي دا چې د ملا هیبت الله صاحب چې کوم دی د ټولو نه ورس ډیکټیټرشپ چې ورته وایي چې یاره بالکل اټوکریټ چې نه د چا خبره منم نه به څوک مشوره راکوي بس زه چې څه وایم او د هغه سره دوه درې مولیان نور مشران چې ناست دي چې دوی څه وایي چې دوی کوم اسلام یادي هغه اسلام وایي دوی چې د شریعت کم تشریح کوي هغه وایي دوی چې کوم افغانیت یادي هغه وایي دوی چې کوم پښتو انکو وایي نو هغه وایي. د دې خلاف چې کوم دی اوس موږ وکتل چې په قداره قلاره اوازونه د دننه نه راځي او په دې کې بیا غټ اواز چې کوم عباس تانکزی صاحب چې هغه به یاره دا کم لیونتوب دی د هغې نه پس بل عالم دین یو نه دوه نه درې هغوی وایي چېرې دا څه روان دي دا خو بالکل لیونتوب دی دا خو پاګلتوب دی او را روان څو کاله کې به افغانستان بالکل لکه هغه نام و نشان به د نړۍ د دې دغه نه ختم شو. د هغې وجه ده افغانستان یو ډېر قوي ملک و د دنیا په سیاست کې چې کوم دی ډېر غټ کردار و دا هغه یو ملک دی چېرې د اقوام متحدې چې کوم بنیاد ایښودي ملکونه دي په هغې کې یو افغانستان مو په دویم جنګ عظیم کې لومبي جنګ عظیم کې د افغانستان خپل کردارونه پاتې شوي. اوس افغانستان دې ځای ته راغی چې هلته کې مکمل په ښځو باندې د تعلیم پابندي ده. اوس دا داسې فیصله ده چې په چا کې هم لږ غونته کې داسې که هغه هر یو مذهب سره تعلق لري خو هغه به دا فیصله ونه مني. اوس افغانان به دا فیصله تر کومې پورې مني. اوس په طالبانو مشرانو کې دننه داسې اوازونه راوچتېږي چې خدای رسولانو ته وګوره دا تاسو کم اسلام دی دا کم دین دی. نو د دې وجې نه ملا هیبت الله صاحب باره کې یو خو دا دی چې یاره بس خپله خبره هغه پړه کې چې څه راشي هغه امر دی بس هغه به مني. یو دا خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د ښځو روزګار باندې ښځې به بالکل روزګار نه کوي بس دوی به په کور ناست دي. اوس د هم په دې یوویشتمه صدۍ کې چې کوم دی دې ته هم به څوک تیار نه. بیا افغانستان خو هغه ملک دی چې په د نن نه 40 کاله 50 کاله مخکې بلکې 80 کاله مخکې افغانستان چې کوم دی یو ډېر باسوا ده تعلیم لحاظ سره. د پاکستان نه به خلک ته افغانستان کې به چې کوم دی د میډیکل او د تعلیمونه به د ډاکټر دا تعلیمونه به یې کوله. اوس دا هم چې دی بس مولانا صاحب ویلي نه به ځي خلک یې ښځې په کور کېنولي دي. بیا داسې د نړیوالو سره د تعلقاتو حوالې سره امیر صاحب وایي چې یاره زما نه به اجازت غواړئ هله به بهر ځای کوي بهر به چا سره څوک نه میلاویږي او که نړیوال هر څه وایي په دې زمونږ پروا نشته دی بس زمونږ چې څه وایو همدغه ده. اوس دې کې خو نقصان چاته دی؟ نقصان افغان ولس ته دی. افغان ولس صبر کېږي د هغوی آینده چې کوم دی را روان وخت چې کوم دی هغه بالکل هغوی نه چې لکه تیارو ته روان دي. اوس دا کم خلک چې راپاسې د ستانکزی صاحب غونته کې نور علما کرام د طالبانو مشران څوک خو داسې شته چې کلاو خبره وکړي خو ډېر داسې دي چې هغوی دننه پړه کې چې کوم دی هغه سوخیږي لکه سوځي پړه یې سوځي چېرې لکه دا روان څه دي. او بله خبره دا ده چې امیر صاحب یو خو چا سره میلاویږي نه. اوس هغه ورځ هم ماته یو ډېر اهم کس دا خبره وکړه چې یاره ملا برادر صاحب چې دا د ملا عمر صاحب پسې دویم نمبر کس و اهمه دې تلو کندهار ته میلاوېدو دپاره او چې لاړه هلته کې نو امیر صاحب سره نه میلاوېده 10 ورځې انتظار وکړو اخره کې امیر صاحب سره ملاقات ونه شو. بعضې ذرایع وایي چې شوی دی خو بعضې ذرایع وایي چې یاره ملاقات یې نه دی شوی. داسې نور د کابل نه چې مشران لاړ شي هغوی سره امیر صاحب خوښه ده نه میلاوېږم بس نه میلاوېږم که جومات کې ناست دي که کور کې ناست دي که خانقاه کې ناست دي نو یو خو د دې نه مو سره خلک تنګ دي چې ډېر اهمې خبرې دي ټول اختیار تا سره دی او ته میلاوېږم نه. په دې حوالې سره هم ته چې کوم دی لکه د خلکو ګیلې زیاتې دي. اوس دې صورت حال کې
خلک چې په میډیا باندې مکمله پابندي په سوشل میډیا باندې د ښځو په راتګ باندې په دې څیزونه باندې لکه دا خلک په تر کومې پورې برداشت کړي. نو دا کم خبرونه چې راځي چیرې یعنې سیاسي بغاوت شو یا لکه دا پلانینګ دی چې ملا هیبت الله چې کوم دی هغه به لیونی انسین به ډیکلیئر کړي دا به لایکلی کېږي که نن دی که سبا دی دا کار به کېږي ځکه چې د افغانستان کم 15 میلیونه آبادي ده هغوی دې ټیم کې د فقر سره انتهایی فقر سره مخ دي دنیا سره تعلقات نشته نه جوړوي د دنیا خبرو ته غوږ نشته دی دا تعلق نشته چې را سره سفیر څوک را سره تعلق ساتي که نه ساتي هغې وجه دا ده چې عام ولس چې کوم دی د هغوی باره کې څه خبره نشته هغې خدای پاک ته حواله کړي چې د رزق واده خدای کړی نو دې خلکو له به یې ورکړي د بیمارۍ واده د ښه کولو واده خدای کړی نو دا خلک بیمارونه نه ډاکټر ته ضرورت شته نه کروندې ته ضرورت شته نه د بهر ملکونو سره ښه تجارت ته ضرورت شته بس دا نو دا ما وینم چې دا خبرې چې کومې راځي لږې لږې کېږي نو یو ورځ دا لږې داسې شي چې دا هغه دننه چې کومه لاوه ده هغه به راوځي. نو زه دا وایم چې یاره ډېر ښه موقع راغلې ده امارت اسلامي والا ته چې یاره د خاصه توګه د بل چا که منې او که نه خو د ولس غږ چې کوم دی دې ته غوږ کېښودل پکار دي. یو خو د فقر سره د غربت سره لکه تقریبا ویل کېږي چې په میلیونه افغانان چې کوم دي دا وخت سره د چای سره چې روټۍ ورته میلاو شول دا ډېر لوی غنیمت دی. د بیمارو دغه مسله ده تعلیم په لارې تا بند کړلې د بهر خلک نه راتلل او تل چې کوم دی هغه تاسو بند کړل نو کېږي بس. نو دا ده چې ما وی چېرې دا کم پروپاګاندا رومرز چې دي یا دا خبرې اترې چې کېږي ګنګوسې چې دي نو که چېرې دا حالات رواني نو دا خو اوس هسې ګنګوسې دي رومرز دي خو دا به یو ټیم کې حقیقت هم شي.